شهیدان شوي دي دا د مدني جانان دغه انداز هم شته مرد میدان هم شته خدا په یاد ساتئ زمونږ او ستاسو مدني جانان که په میدان جنگ کې دی که په حضر کې دی که په سفر کې دی که په نجیب محفل کې دی که په اجتماعي محفل کې دی که خپل کور کې دی که په مسجد نبوي شریف کې دی که په سفر باندې دی که صحابه سره دی که بهر خلکو سره دی که وفود سره دی که کفار سره ناست دی که قبایل سره ناست دی د مدني جانان د اول ورځ نه واخله د 63 ساله پوره زندګۍ کې لیل او نهار را واخله شپه او ورځ را واخله کاروبار روزګار تمدن اقتصادیات جمیلی مشاري قشري را واخله په تمام معاملاتو کې مدني جانان چرته د اخلاقو لمن د لاس نه پرېوځي چرته د اخلاقو لمن نه پرېوځي عفو درگذر صبر و برداشت دا د مدني جانان لباس ګرځي اکای مدني جانان کو هغه ذات اقدس دی هغه مقدس پیغمبر دی زمون به رهبر ولی نی زمون به رهنما ولی نی زمون لپاره لقد قال لكم في رسول الله اسوه حسنه قران وی چې تاسو د پاره د زړونو خایس د زړونو ښکلا د زړونو سکون د سترګو هغه چې سترګې د انسان تږي وي د هغې یخوالی د مدني جانان ذات اقدس مبارک دی څومره جنګونه چې د آقا علیه صلات وسلام په وخت کې شوي دا ولې شوي بس صرف دغه یو وجه به درته بیانوم مخکې به درته اخري پیغام در کوم د خالد ایوب صاحب د هغوی سره زما ناسته د هغې چې کوم سوچ د هغې چې کوم فکر دی په هغه فکر او په هغه سوچ باندې کوشش کوم چې په تعلیمات مصطفی باندې په قرآن مصطفی باندې شریعت مطهره مصطفی باندې هغه پیغام درته حواله کړم چې کوم پیغام نن ضرورت دی د وخت تقاضا ده چې نن هغه طرف ته موږ عملي طور باندې تګ غواړو ما درته وویلې انسان به صرف دوه خبرې درته حواله کوم یو به میدان